بچائے گا پاکستان. کون تیرے جان نثار, کون تیرے جان نثار, کون بچائے گا پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایسا جی آپ کا سوال بہت مزے کا تھا کہ اگر کارکن لیڈر کے بغیر نکل آئیں تو اس کا کیا. لیڈر ہمارا صرف ایک ہی ہے اور جو بھی کارکن ہے وہ صرف اسی کے لیے نکلتا ہے. اور جو کارکن یہاں پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں یا جتنے لوگ رستے میں ہیں وہ صرف ایک اسی کی رہائی کے لیے نکلیں اور اس سے پہلے بھی نکلتے رہیں اور جب بھی وہ کال دے گا ہمیشہ وہ لوگ نکلیں گے. باقی لیڈرشپ یہ اس طرح کی معنی نہیں رکھتی جس طرح عمران خان کی کال معنی رکھتی ہے. جس گھوڑے پہ عمران خان ہاتھ رکھے گا وہی بادشاہ ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ پاک عمران خان کو سرخرو کرے. آپ کا سوال ہے کہ کارکن لیڈر کے بغیر نکل آئیں. مجھے جو اپنی لیڈرشپ کی حالت لگ رہی ہے صرف آخری آپشن یہی رہا ہے کہ یہ کارکن اور یہ عوام اپنے لیڈر عمران خان کی خاطر خود ہی نکلیں گے. باقی جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ آپ کو پتہ ہے ٹوٹلی جو ہے وہ ٹوٹل مینیج ہیں اور وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ چیز خان صاحب کو بھی معلوم ہو چکی ہے. آپ ان کے بعض ٹویٹس دیکھ لیں. جو لیڈرشپ ہماری اپنے مین لیڈر جو اس ملک, اس قوم اور اس لیڈرشپ کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہے, اس کا ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کیا کریں گے. بس میرے پاس الفاظ تو بہت زیادہ ہیں لیکن وہ شاید نہ ہی بیان کروں تو اچھا ہے. تو یہ ہے کہ آخری دم میں اس قوم نے خان صاحب کے لیے خود ہی نکلنا ہوگا. جی زما حلقه لا نه در رسیدلې تاسو په وړاندې دي هر څه لکه زما د حلقې یو څو یونین کونسل نه خلک رااله نور را روان دي. ان شاء الله زما په خیال ما چې په خپل څومره سیاست کې څومره دغه سي پروګرامونو ته کې شرکت کړی دی زما په خیال دا چې کم دی وخت کې په نوخار کې په دې تاریخ کې کم شو ده ان شاء الله دا ثابتوي چې راتلونکي دا ماښام ته چې کوم پروګرام دی هغه ډېر زبردستي او یو تاریخي جلسه به وي د پېښور په تاریخ کې. لکه څنګه خو دریم ټلیور دی چې کنه دی وخت حکومت کې ته څه وې د ماضي په دغه کې او دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف کارکنانو کې عاجز بس کم دغه شوی ده کم زما په خیال دا زیاته شوې ده او ورځ پر ورځ زیاتېږي ځکه چې څومره زیاتې زموږ د پارټۍ سره وشو زمونږ مشر عمران خان صاحب سره وشو دی وخت کې هغه اوسم په جیل کې دی او ناحقه جیل کې دی او دغه د وجه زمونږ قوم زمونږ خلک زمونږ د خیبر پختونخوا عوام چې کم دی هغه په دې باندې ډېر زیات خفه دي ځکه چې هغه مونږ د پاره زمونږ د قوم د پاره دی وخت کې جیل کې دی او چې څومره ټایم تیریږي نو دغه د خلکو جذبه بم زیاتیږي او د تحریک بم نور به ان شاء الله زور اخلي او راتلونکي وخت کې چې دغه شانتي تحریکونه رواني زموږ خان صاحب با رهایی به دغه ان شاء الله ضرور کیږي ان شاء الله. تھوڑی اونچی کر کے رکھ بس